بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اخلاص روزګار سکیم سره عظیم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د دفتر نه تاسو سره نه پنیغه ملګرو څنګه تاسو ته پته را د اخلاص په لار مونږه تاسو ته پروګرام د یتیم आवाज وړاندې کوي. اخلاص روزګار سکیم تاسو سره وړاندې کوي. په غیر نه علاوه مونږ اخلاص ماډرن ایجوکیشن اکیډمي کم یتیمانو بچیانو په تعلیم باندې کار کوي. هغه سلسله کې کم یتیم आवाज پروګرام چې وړاندې کیږي پاغه کې کرایټیریا داسې وي چې سلور یا د سلورونو زیات ماشومان وي او مستحق وي یتیمانان وي. زموږ هغه کونډې خويندې چې بې اسري وي نو پاغه کې داسې ماشومان مونږ ته راځي داسې کونډې خويندې راځي چې دا یو بچي وي دوه بچیان وي درې بچیان وي. هغوی دپاره مونږ داسې کوشش کوو چې هغوی ته هم لږ ډېر د اخلاص په لار ستاسو هغه رالیږلي پیسو کې داسې څه ریلیف میلاو شي چې هغوی هم ژوند لږ ډېر په راحته شي. هغه سلسله کې مونږ روزګار سکیم کې هغه خويندې راغوښتې دي نه زموږ د وخت زموږ سره خويندې ناستې دي چې په دې کې زموږ سره زموږ یو خور د برچم میخبند نه ده یو خور زموږ سره د لنګ آباد نه ده یو د کوسکس باغونو والا ډنډېری نه ده دا یو خور زموږ سره د توتکان بړوال نه ده یو د بټخیلي خټکي نه ده یو خور زموږ سره د تاڼې ډنډې خاور ګړی نه ده یو د کوټې ابوه لنډاکي نه زموږ یو خور ده او یو خور زموږ د بټخیلي قاید آباد ده. په دې کې یو خور زموږ داسې ده چې هغې د مشین راغلی دی خو هغه چونکې بیماره ده د وخت هسپتال کې ده نو هغه به راځي بیا به خپل مشین وړي. دې نه علاوه په دې کې زموږ سره د یو کې نه زموږ یو ورور دی ډاکټر صاحب چې هغه کې مې پیسې رالیږلې 1 لک روپۍ په هغې کې مونږ یو روزګار ورکړی هغې پیسو کې مونږ 2 مشینان د هغه په پیسو کې مونږ 2 کور د اخیستې د هغه په پیسو به یو روزګار سکیم بل راځي او یو ورور زمونږ بل دی د اسپنډ سیمې سره تعلق لري کم چې 1000 ریال مونږ ته د اماندرۍ په سینجۍ کې حواله کړی نو د هغه په هغې پیسو کې هم مونږ 2 مشینان په دې کې اخیستې دي 15 مشینان نور داسې مختلف ملګري چې هغوی د نوم نه منع کړی دی هغې سلسله کې دا 9 مشینان دا خویندې مونږ راغوښتې دي هغه روزګار سکیم دي ته ورکوو. په دې کې زموږ داسې خوریانې دي چې د هغوی 2 بچي دي 3 بچیانې دي او مقصد یې دا دی چې په دې مشین باندې ځان له کپړې وګنډي 100-200 روپۍ وګټي خپل کور له خپلو بچیانو له حلال رزق وګټي. تاسو ته به دعاګانې کوي ستاسو هغه پیسې یو صدقه جاریې په طور باندې الحمدلله به استعمالیږي تر کومې پورې چې دې مشین باندې زموږ دا خویندې ګنډل کوي دې باندې ځان له 200 روپۍ ګټي په هغې کې به مونږ او تاسو د ثواب مستحق او کم ملګري چې د اخلاص سره مرستې کوي کم ملګري چې اخلاص له پیسې رالیږي او کم خلک چې د اخلاص لپاره منډې تړلې وي او د داسې خویندو دپاره پیسې راغونډوي. دې کې څنګه یو خور دوه داسې دي چې د هغوی د ژوند په اړه د هغوی د ژوند داستان مونږ تاسو ته وایو د هغوی د خولې نه تاسو واورئ چې د هغوی په ژوند کې څومره سختۍ دي. خورئ ډېر ستاسو وروڼه داسې دي د دنیا د ګوټ ګوټ نه تاسو ګورئ ستاسو د ژوند چې کم سخت دي کم تکلیفات دي هغه تاسو په خپله ووایئ. بسم الله الرحمن بس څنګه دې خبره ضروري ده چې زوی مې ماشوم دی د 15 کالو دی او ډېره زیاته غریبي مې ده 3 مینونه دی او دغه یو مې زوی دی خاوند مې په جیل کې دی او هېڅ سره مې نشته نه مې رور شته نه مې پلار شته او بس که چا وظیفه راوړه هغه مې بچي وخوري که نه دقسې ناست یم بچي مې بیچي نستاري سکول ته رسغت شي زوی مې دی وړوکی دی کشری دی که چا بل 10 روپۍ په ماله کې ورکړي په هغې لاړ شي که نه دقسې ناست ډېره زیاته بېوسي مې د لږه نه ده ډېره زیاته بېوسي مې د کراینو والا مې تنګوي کرایه رانه غواړي که بالله شي هغې له زه یو نه بل نه قرض کوم هغوی بیا راشي ما قرضداري تنګوي لکه زه دقسې په شته خاوند کې د کونډو په شان ناسته یم یو سخته لږه ده دا په ما ډېره زیاته ده زما کر د علاوه د اوبو نه نور د یو څه د رقم نه لګي ټول ژوند چې مې تور کړو د خلکو په زبرګې میاشت په خیرات زکات ما دا تېر کړو زما ډېره زیاته بېوسي ده ډېره زیاته. زه تاڼې کلي یم زما کچ کچ بچي دي زما سره بیخي څوک د امداد کولو نشته او زما دغه د لاسه زما لوڼو اسکول هم پرېښی دی او زما زوی دی کچ په 5م کې سبق وایي او د بېوسۍ د لاسه موږ دلته راغلي یو او زه تاڼې کلي یم که څوک مدد کوي نو زما سره دې هم کوي موږ هم په خیر او زکات باندې ژوند تېره او د خوا اخیستره او د لیورونو مې دومره وس نه کېږي چې زما سره لاس امداد وکړي. خدای پاک دا انسانان خوشحاله کړي چې موږ له چا دا ماشینان رالیږلي خدای د دې ټول کامیاب کړي او بچي دي خدای نیک عمله کړي او خپل مور پلار ته دي خدای پرې خوشحاله کړي چې زموږ سره زموږ د یتیمانانو غریبانانو سره څوک مدد کوي او دا ټول ټیم دی الله خوشحاله کړي او خدای دې پرې ټول ټیم باندې ډېره خوشحالي او دغه راولي او زموږ په شانتې دي خدای د مصیبتونو نه په امن کې وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خویندې وروڼو زما تاسو ټول ته دا عرض دی چې موږ ډېر زیات غریبانان یو ډېر بېوسه یو زموږ پلار 11 کاله وشي چې هغه وفات دی
دغه ماشوم ورون مې د ساري سکول ته لاړ شي، ماسپښین قرآن سبق له لاړ شي، چې مازدیګر راشي نو په خوړ کې ګاډي لامبوي یا 50 روپۍ 80 روپۍ دا ورکوي. زه به خپل له دې څلورو ماشومانو بچو سره د دغه رور لاس ته مکاته دي، نور زموږ هېڅ سره نشته او په مور سره ناسته یم او نور هېڅ ذریعه هم زموږ نشته دی. او خدای پاک د دې خلکو سره ښه وکړي، الله دې ول په آخر او په دنیا خوشحالي ورکړي، چې څوک زموږ د غریبانانو یتیمانانو د بېوسو سره امداد کوي. الله پاک ته له دواړو جانه خیر او برکت ورکړي. ملګرو دا پروګرام اخلاص روزګار سکیم دا خلک هم یتیمانان دي، دا هم د هغې معاشرې یو حصه ده. کم چې زموږ د یتیم آواز پروګرام چلیږي، خو څنګه چې تاسو ته ویلو چې 4 بچیان نه کم یا 2 یا 3 بچیان دا ماشینانو له مونږ داسې هم ورکولی شو. د دې ویډیو مقصد هم نه خو صرف تاسو ته خوا چې په دې معاشره کې څومره درد دی، څومره سخته ده، څومره تکلیف دی. دا یو ماشین چې د دې قیمت زیات نه زیات 6,000 روپۍ دی، خو دا هم په یو کور باندې ډېرې زیاتې رڼاګانې، ډېرې زیاتې خوشحالۍ راویستی شي. داسې لاتعداده خویندې زموږ نورې هم شته، هغه هم ارزمند دي چې موږ ته ماشین میلاو شي، په هغې باندې موږ ځان اصل 200 روپۍ ګټو، خپلو بچیان لا حلال رزق، چاته به حریان نه یو، چاته به محتاج نه یو. خو کمې څه دی؟ کمې داسې دی چې حق حقدار ته رسول ډېر زیات په ګرانه باندې رسېږي. الله تعالی دې وکړي چې زموږ او ستاسو خیراتونه، زکاتونه، صدقات، عطیات، فطرات چې څومره هم دي، هغه که په خپل لاس وي، هغه که د بل په لاس وي، خو چې هغه مستحق خلکو ته ورسېږي. کله چې زما ستا خیرات زکات مستحق خلکو ته ورسېدو، نو بیا به داسې خویندې هېڅکله هم په معاشره کې نه پاتې کېږي چې د هغوی د ژوند د ټولو نه غټ ضرورت یو ماشین وي، چې د هغې ماشین قیمت 6,000 او 300 روپۍ وي. د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو، یوازې د اخلاص په لاس نه بلکې په خپل لاس کوشش کوئ چې ستاسو کم خیرات دی، کم زکات دی، کمې صدقې دي، هغه هغې مستحق خلکو له ورکئ چې ستاسو هغه پیسې صدقه جاریه په طور استعمال شي، زموږ او ستاسو ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځېږي، او ستاسو هغه زکات ورځ د آخرت ستاسو دپاره د اور سکروټې جوړي نه، بلکې زموږ او ستاسو دپاره د نجات یو ذریعه وګرځېږي. دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د اخلاص اواز جوړ شئ ملګرو، اخلاص ډېر زیات د بېوس اواز دی. د کیمرامین عمر ایت سره د اخلاص ټول ټیم له ورکوي اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.